مایکروسافټ ورډ به مونږ کلیک کوو. مونږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام کولاو شو. مونږ دا زمونږ د دریم کلاس دی. لومبی کلاس مونږ د ایم ایس ورډ د تفصیل مطابق د هغې متعلق خبرې کړې چې ایم ایس ورډ څه دپاره استعمالیږي. دویم پروګرام کې مونږ فایل کلوز کول او سیو کول ویلو. کلوز سره سیو او نیو پیج دا کمانډ مونږ ویلو. نیو کمانډ مونږ ویلو او کلوز مونږ ویلو. نن به سیو کمانډ وایو. وعلیکم السلام ورحمت الله. راځئ نن کلاس ته لږ کوشش کوئ ټول په ټایم باندې راجمع کېږئ. ټایم باندې کلاس لږ ښه. اوس ته وګوره دا دوی ته خو ما دغه وکړو بیا دوباره تا ته لږ وایم. مونږ دریم کلاس ویلی و. لومبی کلاس زمونږ د ورډ متعلق تفصیل. دویم کلاس کې مونږ فایل نیو او کلوز خبره کړې وه. نن به د سیو خبره کوو. سیو کمانډ از یوز فار اسټور ا فایل in computer hard disk. save command is used for store a file in computer hard disk. یعنی کمپیوټر ډیسک کې کمپیوټر کې یو فایل سٹور کولو دپاره سیو کمانډ استعمالیږي. کلوز سره خو به هغه فایل بند شو که نه، اوس به بندیږي نه بلکې دلته به موږ سره مخامخ موجود وي او سیو کېږي به هم. ګوره ډاکومنټ 1 بای ډیفالټ د دې نوم دی. دلته ما څه لیکلو کړل مثال کے طور پہ Welcome to Global Computer Institute Topi. دا یو دو لاین ما ولیکل. اوس دا زوام چې کمپیوټر کې سیو کا، فایل کلیک کا، سیو کلیک کا. دا څنګه بدلته فایل نیم کې تانه تپوس کوي نوم دا هغه یو لاین پوره لیکل شوی راځي نو بیک سپیس په کلیک کې چې دا ختم شي بیک سپیس سره او بیا بدلته ولیکې نوم. مثال کے طور په موږ نوم لیکو ګلوبل. ټیک شو. اوس سیو ورکا نو دې تا توی ریپلیس ایگزیسټینګ فایل مخکې وایي ګلوبل فایل مخکې یو موجود دی نو تا هغه د هغې د پاسه دا فایل سیو کې زوم نه کینسل به کلیک کو. ګلوبل سره به مونږه مثال ګلوبل 1 ورکو او سیو به ورکو. اوس به سیو شي. ټیک شو. اوس فایل دې کې که مزید لیکل کول غواړي نو ته مزید هم لیکل کولی شي. مثال کے طور پہ مائی نیم از ستاسو نوم اسد علی خان. ټیک شو. دا لیکل ما وکړو زه هم دا سیو کوو. فایل سیو به کلیک کو. دا فایل اوس دې ګلوبل 1 ته دا الفاظ هم سیو شو. دا اوس چې مونږ کوم لیکلي دي که نه دا اټومیټیکلي دا هم هلته ګلوبل 1 ته سیو کېږي لګیا دي. ټیک ده. مثال کے طور پہ دلته مونږ مزید څه خبره لیکو نیم. ټیک شو. طاهر علی خان سن آف بلال علی خان. ټیک شو. اوس فایل سیو دا هم هلته سیو شو ګلوبل 1. ګوره فایل کلیک کا کلوز کلیک کا دا فایل بند شو. اوس یې موږ ته میسج رانه کړه چې ډو یو وانټ ټو سیو نو وجه دا ده چې دا فایل آلریډي سیو که نه. اوس په فایل کلیک کو او بیا اوپن به کلیک کو. تاسو ما پرون اوپن کمانډ ویلی و. اوپن به کلیک کو ګلوبل 1 باندې به کلیک کو. اوپن دا د موږ څخه راغلی او که سپوز مونږه دا بند که فایل اوپن ته رالو نو دلته نه ډایرکټ هم ګلوبل 1 بلاولی شو. هغه لیکل دې کې موجود دي. که نوې لیکل کول غواړې نو هغه هم ته دې کې لیکلی شي. فایل سیو بس دا هغې ته سیو شو. اوس دا بند کا کلوز بیا یې واپس کلاو کا. ښه زه هم یو بل فایل ما ته دا بند کا او یو نوی فایل جوړو. نو نوی فایل جوړولو دپاره تاسو پرون ویلي وو که نه کنټرول N یا فایل نیو که او بیا دلته د دې فایل چې څه لیکل کول غواړي هغه دلته ولیکه او بیا هغې نه پس فایل او سیو او دلته اوس یو نوم ورکړه. مثال کے طور پہ مونږه ګلوبل 2 یا تاسو د خپلې مرضۍ چې څه نوم ورکول غواړئ هغه ورکئ سیو ورکئ. دا ګلوبل 2 باندې سیو شو. اوس دا فایل کلوز بند شو. بیا دوباره اوپن یا ګلوبل 2 بیا کلاو شو. بل فایل جوړو. فایل کلوز دا فایل بند کا. زه هم یو نوی فایل راواخله او هغې کې څه لیکلو که هغه سیو کا. فایل به کلیک کړي نیو به کلیک کړي او کریټ به کلیک کړي یا کنټرول N به ورکړي او
او لیکل به وکړي سیو پوه شئ په دې باندې دا ستاسو نننی کلاس سبا به انشاءالله بیا مزید خبره کوو دا زمونږ د فیسبوک باندې یو ویور چې دی نو خبره کړې ده چې تاسو کلاس ته نوم ورکوئ چې دا ټاپک وایي چې دا 2 نمبر کلاس دی نو د هغوی د سهولت دپاره مونږ وایو چې دا زمونږ 3 نمبر کلاس و یعنی د 3مې ورځې کلاس 2 ورځو کلاس شوی دی دا د 3مې ورځې کلاس دی ټیک شو ورشي